ورچې من ګناهونه کوو نو زما او ستا د لاسه به ګوره میږې مري، زما او ستا د لاسه به کریړې مري، زما او ستا را به په ملک او په علاقه کې به شر او فساد هم زما او ستا د لاسه خوري. که ما او ستا د الله سره تعلق برابر و، ما او ستا د الله سره تعلق چرته برابر و. لقمان حکیم صاحب نه چا تپوس وکړو ویل دا دومره مرتبه د الله په څه درکړې دې دومره مقام ته چې رسېدلی؟ هغه ویله ما یو کار کړی دی، ویل ما د خلکو په موجودګۍ کې او په نه موجودګۍ کې او په تیاره کې او په رڼا کې او په حضر کې او په سفر کې د الله ویره زړه ته کوزه کړې ده. لکه ما دا نه دی ویلي چې څوک نشته راشه ګناه وکړه، ما دا نه دی ویلي چې تورتم دی څوک دی نه ویني ګناه وکړه، او ما دا نه دی ویلي چې یاره سفر دی او څوک د نه خبر نه دی ګناه وکړه. نه، کو تورتم راغلی ما د الله محبت زړه ته کوز کړی دی، ما د الله یره په تورتم کې په زړه کې ایښې ده چې ربه زه به د تورتم کې هم ستا ګناه نه کوم. کو څوک نه ګوري نو ته خو راته ګورې. خو زه په سفر کې نو ما د الله ویره زړه کې کېښودې ده چې ربه کو علاقه او خلک مې نه نو په سفر کې خو مې ته اینې. ځکه حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به د مسلمان ګناهګار په ولي باندې الله لاس کیږي څنګه چې د الله د شان سره مناسبه ده، او دا څومره ګناهونه چې دي دا به د سکرین په شان مخامخ کاري. د چې کومه ګناه کړي کم زیلتلی په دې ولي به الله لاس کیږي په روایت کې راځي، او د دې سترګو ته به تمام حقایق مخې راشي. دا به د الله نوٹ کړي تا پلانې ګناه سفر کې کړې وه، تا هزار کې کړې وه، تا تورتم کې کړې وه، تا رڼا کې کړې وه. ویل دا لوی مقام چې الله را کړی دی او دا حکیم یې راته د امت ویلې دا ویل د الله په یېرې ما ته ویلې. نو د الله یېره زمونږ زړه ته نه کوزېږي. وس مثلا جومات کې هر سړی بزرګ دی، ما سار طلباو ته ویله مدرسه کې، ما ویله په دې دا کې دی په دې مدرسه کې ګوره مال منګ هم بزرګان یو، په جومات کې مر سړی دینداره دی، نظر غلط نه استعمالېږي، زنانه نشته، فلم ډرانه نشته، کرکټ نشته، ریسلینګ نشته، غیبت څوک نه کوي. هلکه وایي جومات دی هسې خبر هم څوک نه کوي، د ځان سره شرمېږي. تقوا هله ده چې ستا په ګناه لاس بر دی او ته وایې چې ربه ستا نه یېرېږم ما پرېښوده.